اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم شاکر زیب افریدی د کی پی کی نه. امید لرم چې زموږ ټول پښتانه وروڼه به ښه وي، ټیک ټاک به وي. دا نن ویډیو چې کوم ده د زما د راجا ریاض صاحب او د کیش ورت حوالې سره ده. ټیک شوه. د ټولو نه اول خو به مونږ لږ شاته لاړ شو، بیک ګراونډ به وګورو چې څه تېر شول. دا 3 کاله 2 کاله کمپني راغله بی فار یو په نامه باندې، بی فار یو ټریډ نامه یې وه، بیا بی فار یو ګلوبل شوه. د هغې اونر سیف الرحمن و. خلک ورکې لګیا وو چې څومره هم لیډران وو هغې ورکې نیټورک کړی وو، انویسټرانو ورکې انویسټمنټ وکړو، حتی تر دا پورې چې 2017 نه ولا 2020 اینډ پورې، مطلب 3 کاله کمپني ښه زبردسته وچلېده. څه قسم کمپلین هم د چا نه وو، څه قسم ګیله هم د چا نه وه. دا ویډیو چې کوم دی د ریکارډینګ په پښتو کې ځکه کوم چې دا زموږ پښتانه وروڼه چې کوم دي دا ټول پوه شي. ټیک شوه. چې کله بی فار یو مسله راغله نیب سره، بیا هغې نه بعد های کورټ، بیا سپریم کورټ، ایون تر دې پورې چې سیف الرحمن چې کوم د بی فار یو اونر و هغه ګیر شو او گرفتار کړی شو، 6 میاشتې جیل کې تېرې کړې. په کومه ورځ چې د بی فار یو اونر سیف الرحمن ګیر شو، نو د هغه ورځې نه تر نن ورځ پورې چې کوم راجا ریاض دی، د هغې چې کوم سټرګل دی او کوم کوششونه یې دي او کوم یقینا چې زما د سوچ مطابق او زما د اندازې مطابق هغې ډېر ښه کار کړی دی او ډېر ښه خلک یې مطلب ګایډ کړي دي چې څه کول دي. خو چې کومه پورې زما سوچ ورکې کار کی، ما ورکې څه قسم داسې دوکه نه ده لیدلې چې هغې چا سره دوکه کړې وي، یا مطلب خپل مفاد دپاره څه خبره کړې وي یا بل څه داسې کیسه وي. خو چې کومه خبره به یم کوله نو هغې د مطلب دا و چې فار اګزامپل څومره هم بی فار یو افیکټیو دي چې هغه مطلب هغې څه تاوان ونه شي، هغې څه کیسې جوړې نه شي منځ کې که نه. نو هره ورځ به ویډیوګانې، وایس میسیجونه، ټلیفونونه، تر دې پورې چې ښه ډېر زیات کوشش یې وکړو او سیف الرحمن بیا هغې ضمانت هم وشو، د جیل نه هم راووتو. ډېر خلک داسې دي چې هغې ورکې زیات انویسټمنټ و بی فار یو کې. بیا داسې حساب وشو چې راجا ریاض چې کوم دی هغې خپله کمپني د پروفیشنټ فایو نامه باندې، پروفیشنټ فایو بیا چې کوم دی یو کمپنۍ ته هغه کوي کیش ورته نیټورکینګ کوي، مطلب مارکیټینګ ورته کوي. پروفیشنټ فایو چې کوم ده هغه د راجا ریاض کمپني ده، د دوبۍ نه رجسټر ده. ټیک شوه. کرنټلی چې کوم مارکیټینګ کوي کیش ورته، نو د کیش ور چې کوم ایم ډي دی هغه هم راجا ریاض دی. ټیک شوه. چې کله 1 جنوري نیو کال نوی شو، نو راجا ریاض یو لینک شیر کړلو او لینک د کیش ورت حوالې سره و او ورسره دا هم ویلي و راجا ریاض کمیټمنټ یې وکړو چې 1 روپۍ هم مه لګوئ. ټیک شوه. فری ډالر دی، فری ارننګ دی، څوک یې کوي شي وکړئ. په هغه ورځ باندې هم زموږ څه داسې ملګري وو، څه داسې وروڼه وو چې هغې دا شی ګپ واخیستو او ویې ویل چې داسې ډوک بوک دی او داسې سکیم دی. ټیک شوه. حتی چې کومه ورځ ما ته لینک میلاو شو او ما خپل اکاونټ ورکې کریټ کو، ما سیسټم وکتو، سیسټم خو ما ته ټیک ښکاره شو. خو زما هم ډاوټ و، ځکه چې ما ویل دا څنګه چل دی، فری ډالر څنګه ورکوي، زما هم زړه نه منله. ټیک شوه. نو په هغې کې بیا داسې حساب کتاب وشو چې ما اکاونټ جوړ کړلو، اکاونټ کې ما ځان پسې ټیم جوړ کړلو. ټیک شوه. 1 روپۍ ما هم ورکې نه ده اچولې. چې کله ما ټیم جوړ کړلو ما ته $200 فری راغلل کیش باکس کې. کیش باکس کې راته فری ډالر راغله. خیر نورې کیسې به نه کوو ځکه چې بیا دا ویډیو هم اوږدېږي را سره او د وایس میسج هم اوږدېږي. لنډ به درته دا ووایم چې کیش ورت کم سیسټم کولاو کړی و چې ویې ویل چې هر یو کس ځان پسې څوک جوین کړي نو هغه ته به $5 فری ریوارډ میلاویږي او مخکې چې څومره ټیم جوړ کړي هغه به ورته میلاویږي. بیا کمپنۍ پالیسي دا وه چې فار اګزامپل یو کس سره کیش باکس کې $200 وی نو هغه کیش کولو دپاره به ورته اول $100 ډیپوزیټ کوي. ټیک شوه. نو ما خو نه منله، خو چې کله ما $100 ډیپوزیټ وکړو $200 ویډرا ما ووله، ما ته بلکل $200 ویډرا هم میلاو شوه، $100 مې ډیپوزیټ هم وشو. ما پسې څومره لاندې ټیم و هغې هم دغه شانتې پراسس وکړلو، ټولو ته ویډرا هم میلاو شوه. مطلب مې د خبرې دا دی چې یو سیسټم روان شو، د ډیرو کسانو یو سیسټم روان شو، زما په شانتې د 1000 کسانو یو سیسټم روان شو د کیش ورت په شکل کې. ټیک شوه.
اوس روانه خبره ځینې کسان دا وایي چې یاره دا کمپني چې کوم ده بیفاریو والا ده داسې دی نو دا خبره ما راجا ریاض صاحب سره کوله راجا ریاض صاحب خو ما ته کلیر کټ ویل چې د دې بیفاریو سره هیڅ تعلق نشته دی او نه داسې ټایم راتلی شي چې مطلب بیفاریو کې چا انویسټمنټ و او هغه به دې خوا راواوړي داسې هم نشي کېدی البته یو آپشن یې ورکې کېښودو چې فار اگزامپل اوس زه یو لیډر یم ما پسې بیفاریو کې ټیم و ټیک شوه اوس زه د زړه نه کیشور سره کار کوم د زړه نه ورته بیزنس ورکوم زړه نه ورته مطلب خلک لا ګایډنس ورکوم چې داسې سیستم دی نو ظاهري خبره ده چې کمپنۍ بیا مخکې ما سره هم هیلپ کوي څنګه هیلپ کوي زما چې کوم ټیم و انشاءالله چې هغه به ټول کیش ورته راوړي د بیفاریو والا چې څومره هم زما ټیم و څومره هم افیکټیو دي نو انشاءالله سټیپ بای سټیپ به راوړي هغه زمونږ په محنت پورې ده چې مونږ کشور دپاره څومره محنت کوو امید زما دا دی انشاءالله چې څومره هم د بیفاریو افیکټیو دي زما ټیم کې دي زه خپل هم افیکټ یم بیفاریو کې زما ډېر زیات انویسټمنټ و زه ډېر زیات خفه وم ورپسې او اوس هم امید دا دی انشاءالله چې زمونږ کم بیفاریو مسله وه هغې د کیش ورت نه ریکور شي نو یو سټیپ هم اخیستی دی د کیش ورت په شکل کې او انشاءالله زما خو ته 100% دا امید دی چې څومره هم زمونږ لاسز شوي دي په آنلاین کمپنو کې هغه به د کیش ورت نه ریکور کیږي کیشور حوالې سره که د چا هم څه کوېسچن وي خاص کر زمونږ د پښتنو ورونو چاته هم څه مسله وي نو په سکرین باندې زما نمبر هم شته دی د واتساپ نمبر ما سره رابطه هم کولی شي انشاءالله چې زه به تاسو له لکه ضرور خپل ګایډنس در کوم څه قسم مسله هم وي په سکرین به تاسو ته د واتساپ نمبر ښکاري په هغې باندې ما سره رابطه وکړئ ډېره مننه ډېره شکریه د ټولو دوستانو